خپل بایک یا موټر سایکل سم ضرور دا چلو کې د اکسیډنټ نه به تاسو بچ کېدلی شئ او دا ډېر زیات یو امپورټنټ او اهم شیز دی خو زموږ ته اکثر فکر ورک شوی طریقه یې زده کوي ګوره ورته دا سړی څنګه چل کوي ګوره ښه دغه پیچکس یا چې کوم ټسټر دی دا په دې کې ولګاو د دې ګیر سره چې د دې لیول برابري بیا به دغه وایر راواخلي او ورسره به چې کوم دی د دې چې کوم دا ګیر دی د دې په دې لاست اخرني پورشن پسې به وتړي او بیا به هغه راوالي په دغه نټ باندې به دا په کوم ځای پورې چې کوم دغه سټینډ دی د دې پسې به ښه مضبوط او کلک وتړئ ګوره ورته هغه به ښه دغه شان ښکلی تاو کې بلکې تاسو په خپله نشئ کولی مصري لیبوز یې دومره خرچه پرې نه راځي خو دا ډېر یو اهم څیز دی ښه د دې نه بعد چې کوم دی دا به واپس دا وایر چې کوم دی لږ ورفولډ کړي چې هسې ایکسټرا ښکاري نه او د دې نه بعد دغه پیچکس یا ټسټر یا که هر څه دغه به ترې لرې کړي ګوره چې تاسو کله اوس ګیر پریس کوئ نو هغه سټینډ چې کوم دی دا اوس په خپله باندې اوچتېږي چې ګیر پریس شو ډایرکټ به اوچتېږي دا طریقه کار دی نو ډېر زیات یو اهم او امپورټنټ ویډیو دا د نورو ملګرو سره هم شریکه کوئ ځکه چې ستاسو د ویډیو په شیر باندې د چا ژوند بچ کېدلی شي اکثر چې موږ کله په بایک باندې کینو زموږ سټینډ ته فکر ورک شي او سټینډ چې دغه شان کولاو پاتې شي که داسې کډه ورله چېرته راشي او زموږ روډونه خو تاسو ته ښه معلوم دي که نه د پاکستان نو هغې له چې بیا کډه راشي په دغه حالات کې او د کډې سره ستا هغه سټینډ ونښتو نو یو غرب به شوی لامکه اکسیډنټ به هم شوی نو دا اسانه طریقه ده دا ورسره وکړئ سټینډ چې تاسو څنګه ګیر ورکوئ نو ستاسو چې کوم سټینډ وي که چېرته کې هغه کولاو پاتې شوی ستاسو نه هغه به د ګیر ورکولو سره واپس راوچتېږي که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شریک انشاءالله میلاویږي نو ویډیو کې تر هغه د مال راکړي الله پامان